اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوا مسله اقامې حواله سره ده چې کوم کس اقامې نیت وکي هغه روژه ستاشي باوجود سفر کې دی هغه به الموس هم پرا کوي. اقامې څه ته ویل شي؟ مثلا زه لاړم پېښور ته، زه پېښور کې مسافر یم، یو هسپتال ته مو بیماري وتلی دی، یو بل داسې کور سې لاړ یم، څه ما ته یقین دی چې زه به دلته 10 دن تېروم، لاس ورځې به زه تېروم. لاس ورځې اقامې نیت مو کو سندا ته 10 دن پتې کېږو. لذا چې کله 10 دن ته اقامې نیت وکړلو ته باوجود چې پېښور کې مسافري ته خپل روژه یا ستایشي ټیک ټاک، ته خپل المونس هم د ظهر د عصر د عشاء والا چې کوم څه 4 رکعتې دی ته هغه پرا کوای شي. او په شرط دا چې ته اقامات ته یقیني دی، شورټي دی، یقین دی ته چې یاره مو دلته 10 دن پرا کی. که چیرې تردید حالات کې، شاک حالات کې هسپتال کې تو مریض دی او ډاکټر تو ته کنفرم نه یی، تو ته یقین نه دی چې یاره 4 ورځې ونسي، 2 ورځې، لاس ورځې، یعنی یقین نشته تو ته. تردید حالات کې، شاک حالات کې حتی ایوی میاشتې پورې کته پوت ویلی نشوي. تردید حالات کې، شاک حالات کې ایتو الموس قاصر دی ته روژه نه سکي. خو چې کله 30 دن پراشولي تردید حالات کې 31واں دن سے کله شروع شوالا چاہے 1 دن ویلی تب الموس پرا کوي که روژه وي روژه به هم ساتي. دا اقامې والا مسله اوس خدمت مورس کا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.